چې اختر شو خلکو چې دوی خوشحالۍ کولې او ته بچي ولتر الله کتونکو علب خان شیرپوی ما خبره ترې بکو یو وارې بیا په زینب باندې خو پرون په شابړه کې چې کومه شخړه را مخې ته شوې ده کوم ظلم شوی دی کومه واقعه مخې ته راغلې ده د مریم سره او مریم په بې دردۍ سره لاله شوې ده نو موږ ته یو وارې بیا چې کوم دی نو زینب را یاده شوه زینب بچې د 2 کالو وه مریم د 4 کالو ده خو زینب سره دا و چې هغه سره جنسي تیری هم شوی وه او بیا ډېره په بې دردۍ سره وجلې وه موږ پرون هم په پروګرام کې ویلو چې په هغې کې کم کس ګرفتار شوی دی نو د زینب بچی د کور او د هغه لال محمد اورپې بډا د کور ډېره کافي فاصله ده خو بس هغه پکې لړلی شو دا هغه ټیم نه واله تر نن ورځې پورې دا ټول شیخ کلی چې کوم دی دا وایي چې بې ګناه ګیر شوی دی خو د هغې هغه بوډۍ مور هغې ته موږ سلام پیش کوو چې لا تر اوسه هم ژوندی ده او دا غم په خپل زړه باندې وړي خو په پنډی کې ده دلته نشته یو زوی سره هلته کې اوسېږي څنګه وي په کم حال کې وي دی رور دی دا هغه جیل کې چې دی دی رور دی خو دوی ته هم پته نشته چې یاره وکیل هم شته نشته لکه اوس یې نشته او تر دې وخته پورې چې کوم دی نو هغې کې څه ثبوت هم مخې ته نه دی راغلی ستاسو نوم دی زما اکبر علي اکبر علي څه وی په دې موقع باندې خپل ور نه چېرته خبرېږي نه چې زه خو یو پیرات به ورغلی وم مخکې څو کالو شوی دی د دې تقریبا 1.5 کاله شو خو څوک یې تپوس ځکه نه کوي چې بس لیونی دی موږ بېوسه یو خیال ده دی او زما خو دا خواسته دي ته مخکې مې وتلي بیا مې ورته وایم خیر دی که تاسو ثبوت نو موږ ته پیش کوي ثبوت تر اوسه پورې پیش نه شو نو دا خواسته زما دي ته چې دا لیونی د خوشي کړي شي او چې کوم مجرم دی ته ځان ورسوي بله خبر دا که موږ خپل ځان نه خفه کېږو خو دا ماشومان دی ګورې ماشومانو ته دی ورسره په غېږ کې واړل ویې شوله چې کور ته بوځو اختري شوقه دري دی وایي کاکا له ځو کاکا له ځو نو کوم خی بوځو کاکا کم دی مور مې دلته کې اوسېده هغه مې مرور بوتله پنډی ته به دې کلي ته راشو دغه یو خور مې پکې ده دلته شپې ورځې سبا کوو ورځې 2 تېره کړو واپس ځو خپل کور ته نه هغه کور کوم کې اوسېدو بس غم روان شو ځکه چې لیونی جیل ته لاړو که ګناهګار که بې ګناه اوس پکې بانډار څوک تپوس نشته چې تپوس یې وکړي چېرې دا ولې په څه خبره ګیر دی او دا خیال دی نو بس زموږ د مله عمل شي خو زما خواست دی پولیس والا ته چې دا دونه موده تاسو سره ګیر او خیر دی نه پس هم تفتیش وکړئ خو چې تاسو په لاس نه درځي نو دا بې ګناه راخوشي کړي چې راځي نو تاسو هم کله تپوس نه دی کړی نو نه چې موږ چا نه تپوس کړي خو چې لاړ شو که چېرې هلته زموږ یو د کلي یو وکیل دی مطلقه د موږ پېژندګلوی چې غله ورشو نور څوک پېژنو نه هغه تړوان دې رستو کېږي هغه وایي بس خدای پېښه و زه پېښه یم زه د لمنډه تړلی وم نو بس موږ بیا راشو کور ته ځکه چې څوک مني نه څوک اوري نه څوک پېژندګلو شته دی ښه تاسو ته دا هم پته نشته چې ستاسو وکیل علمزیب خان دی چې د دغه دا تاسو جنرال سیکرټري دی تر ننه پورې ما ته پته نه وه چې دا زموږ وکیل دی صحیح او چې تاسو راته وایئ چې ستاسو دا وکیل دی زه به خیر د چکر وم دله به زه پخپله ورشم سوالداري به ورته وکړو چې هلکه زموږ دا رور ګیر د لیونی دی دا د دې څه بندوبست وکړه صحیح کتونکو د 1.5 کال مخکې هغه کیس چې زینب چې کومه دا بچی خو ډېره غټه ده او زینب ډېره وړه وه کاکا ته تا لیدلی کاکا دی لال محمد کاکا یادوي یادېږي ورته او پرون مریم چې کومه ده دومره ګوډۍ وه دومره وه زه وایه کاکا راوله چې راځي ورته وایه تاسو به لوبې کولې تاسو لوبې کولې څه به ویل دا واړه واړه بچي د خپل وسرو دا دې ځای نه ځي هلته کې زینب سره چې کوم د جنسي تیری هم کوي او بیا وجني مو په لور یې لالی مو نه لور او نه ثبوت او نه څه بل څه بس لیونی ورته نه شو چې اختر شو خلکو چې دوی خوشحالۍ کولې او ته بچي ولتر الله مې ته بچې تاسو ظالمانو ګیر کړی چې نه مې په وس رسي او نه نور څه کولی شم نه مې په کلي کې څوک تپوس کوي ته وایم چې زړې غواړي په دې شیخ کلي کې د لږ 4 کسان وینم 4 کسان که ما له پولیس داسې مه که زه به ستا باندې یم ولې دا د په ټوکړو نه دی لوی شوی دا د په غېږ کې لوی شوی دی خو ارمان دا چې شفاعت خان نشته خاورو لتلی دی چې شفاعت خان وي بیا به دې سپانو ته ما ویلي چې راشي د ما دې ورته لاس واچوي تاسو یې بوځئ خو چې کوم سړی وکړه خاورو لتلی دی ښه کتونکو د دم زړه ډک دی خو اصل قاتل ته مقور کړی شوې ده اصل قاتل غیب دی ماشومه چا مړه کړه ولې مړه کړه او پسې مړه کړه نن هم چې کوم دی نو لیونی ځکه موږ دا وایو چې پولیس تفتیش چې کوم دی هغه پسې ایمانو کې وکړي او اصل قاتلان دې مخې ته راولي په مریم په کیس کې موږ دا غوښتنه لرو
ټوله لوبه دغه تفتیش نه روانه ده. دې کې چې کوم دی پایل جوړ شو هغه چونګ چونګ ګولۍ چې او هغه په جیل کې پروت دی. ډېر افسوسناکه پیښه ده په هغه زینب باندې مې زړه دردېدلی او خو هغه زینب قاتل موږ اصلي قاتل موږ مطمئن نه شو، نه دا کلی مطمئن شو، دا ټول کلی په لال محمد باندې خفه دی. نو څو خبرې موږ وی چې مورکې سره به وکړو خو مور نه وه، د رور دی د هغې مور بچی دی د لال محمد رور دی. د دې خبرې تاسو واورېدلې. الله دې کي چې هغه اصل قاتل خدای پاک تباه و برباد کړي. ډېره مننه. خوشحاله